أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د نبي علیه السلام د ذات متعلق عقیده نمبر 1 هغه کامل انسان چې هغه باندې د الله پاک د طرف نه وحی راځي هغه ته نبي وایي. عقیده نمبر 2 هغه نبي چې مستقل شریعت راوړي هغه ته رسول وایي. عقیده نمبر 3 الله پاک په حکمونو باندې عمل کول دپاره نبي او رسول ضروري دي. عقیده نمبر 4 د نبي علیه السلام حدیث مبارک ته اوچت دلیل اشاریه منل ضروري دي. عقیده نمبر 5 حضرت آدم علیه السلام اخرنی نبی دی. حضرت حضور علیه السلام اخرنی نبی دی. عقیده نمبر 6 الله پاک اسمه پیغمبران راغلي ټول انسانان رسولي. عقیده نمبر 7 نبی معصوم وي. عقیده نمبر 8 د نبی اطاعت کول په ټول امت باندې فرض وي. عقیده نمبر 9 الله پاک چې چاله نبوت ورکړي بیا ترې واپس نه اړي. عقیده نمبر 10 د نبي مقام او مرتبه ټول امت نه زیات وي. عقیده نمبر 11 د نبي په وده کېدو سره د هغه اودس نه ماتېږي. عقیده نمبر 12 د نبي خوب رښتیا او وحي وي. عقیده نمبر 13 الله پاک چې کوم نبي له معجزو ورکړي هغه برحق وي. عقیده نمبر 14 نبی علیه السلام د ټول نه غټه معجزه قرآن پاک ته. عقیده نمبر 15 نبی علیه السلام د ټول نه غټه عملي معجزه معراج دی. عقیده نمبر 16 د نبی علیه السلام ذات بشر دی او صفت نور دی. عقیده نمبر 17 د نبی علیه السلام د ټول نبیانو نه افضل دی. عقیده نمبر 18 د نبی علیه السلام د ټول نبیانو امام دی. عقیده نمبر 19 د نبی علیه السلام جسم مبارک په خپل قبر مبارک کې محفوظ دی. عقیده نمبر 20 هر نبی په خپل ځمکې والا قبر کې په دنیوي جسم سره ژوندی دی. عقیده نمبر 21 د نبی د انتقال نه وروسته د نبي مال په وراثت کې نه تقسیمېږي. عقیده نمبر 22 د نبی علیه السلام د روضې خوا ته چې څوک درود شریف ووایي نبی علیه السلام په خپله اوري او لږ چې څوک ووایي نبی علیه السلام ته یې فرښتې رسوي. عقیده نمبر 23 د امت اعمال اجمالاً په نبي علیه السلام باندې پیش کېږي.